د کافرو په جیل کې دی څه دعا راته وښایه زما زوی د کافرو د جیل نه آزاد شي. نبی علیہ السلام ورته یوه دعا ښودلې ده، تاسو ووایه لا حول ولا قوة الا بالله. ووایه لا حول ولا قوة الا بالله. دا د عرش خزانه، د جنت دروازه، د جنت بوټي، د جنت چابیانې، د جنت خزانه، د یو کم سلو بیمارو علاج. وړه بیماری پکې ذهني پریشانی ده، ډینګي، چکنګونیا، کانګو، کورونا، مرینا، هارټ اٹیک، زړې او د دې نه علاوه چې نیت نه کوم بیماریانې را روانې دي، جعلي دي او که اصلي دي، خدای دې زموږ حفاظت وکړي. او یا دروازې د غمونو بندو، وړه دروازه پکې د رزق پریشانی ده، سحر ووایي ماښامه پورې حفاظت، ماښام ووایي سحره پورې حفاظت، مانځه پسې دې یو پورې ووایي د جماعت نه به بخلی شوی بهر ځي. او دا هغه عمل دی چې آدم علیه السلام ملائکو ته، بیا ابراهیم علیه السلام ملائکو ته، او بیا نبی علیه السلام د دې په باره کې فرمایي چې لا یترک ذنبا ولا یشبهها عمل. دا په سړي یو ګناه نه پاتې کوي او نه د دې په شانتې بل عمل شته. بیا ووایه لا حول ولا قوة الا بالله. څوک څوک به وایي که خیرې لا حول ولا قوة زر پرې ووایه چې د کم حاجت دپاره ووایه. او کوم نعمتونه چې ستا سره دي دین دوږنه را چوږنه به زیاتېږي، نعمتونه به واپس اخیستلی کېږي نه. دویم امام نووي رحمت الله علیه یو حدیث راغستی دی، چاته کومه ایمرجنسي وي، کومه سخته وي په هغه باندې د هر لحاظ چې وي، د هغې دپاره به سړی اسمان ته ګوري، سبحان الله وبحمده ووایه، سبحان الله وبحمده، لا سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. دا کم از کم سل پیرے، خم مقدار 300 دے، درمیانه مقدار 500 دے، دا دوانه او خو عام خلک د 0 پیرو نه زیات نه هاي ډوز دے، طاقتور دے. دې ته ټک په ټک ختم وایي. څه ورته وایي؟ ټک په ټک. ټک په ټک په انګلیش کې ورته SOS وایي، SO اور سیلز. او مستاسو په ژبه کې ورته ایمرجنسي کال وایي. دا هغه کال دی چې په ټک پې دعا قبلېږي. نو علما ځان له وایه که خیرې د دې ډېر حاجتونه وي. په دې پوه شوی که نه شوی؟ علما به یې هم وایي او طلبا به یې هم وایي او عوام به یې هم وایي. ټیک شو انشاءالله. درود شریف په اخلاص